الیکشن وشو نن یې دویمه ورځ ده او د پاکستان تحریک انصاف په زیاتره چې کوم کینډیډیټس وو د الله پاک لاک لاک شکر دی هغه کامیاب شو. خو اوس نن دویمه ورځ ده، دا پته نه لګي چې څوک پې ګټي او څوک پې نه ګټي، د چا به حکومت جوړیږي او چې چا ګټلی وه د هغې هغه اجي ته یې په ښار کې تبدیل کړو. نو د دې باره کې درته وایم چې د دې مستقبل څه دی. چې کله په یو علاقه په یو سکول باندې الیکشن وشي، په هغې کې د سرکاري چې کوم کسان تایید طرف نه یو فارم چې کوم سرکاري کسان یې هغې یو فارم ایشو کوي، هغې ته فارم 45 وایي. نو په هغې کې یې پوره تفصیل لیکلي چې پلانکي کینډیډیټس دومره ووټ واخیسته او پلانکي دومره واخیسته. د هغې نه پس د هر یو سکول د هر علاقې ټول چې څومره فارم 45 دا راجمع کړي حکومت، او د هغې نه یو فارم جوړ کړي ته فارم 47 وي. هغې کې بیا د ټولې خلکې پته لګي چې پلانکي امیدوار دومره ووټ واخیسته او پلانکي دومره. نو په فارم 47 کې ډېر زیات داندلي وشوله. نو اوس خلکو سره دا ټینشن چې څه به کېږي. نو د دې باره کې درته وایم چې انشاءالله تعالی ډېر ژر به چې کوم کینډیډیټس دي به عدالت ته او د خپل فارم 45 په وړي سره ثبوت موجود دی د فارم 45. نو انشاءالله د هغې په بیس باندې به چې څومره د چا جیت یې په ښار کې تبدیل کړو، نو هغه به انشاءالله واپس ګټي او حکومت به انشاءالله تعالی د پی ټي آی جوړي.